بیا خداوند متعال موږ ته د جهنم بیان کوي، بیا وایي لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. د جهنم دپاره د دوزخ دپاره 7 دروازې دي، هرې دروازې دپاره خپل حصه و خپل تقسیم. مفسرین بیا داسې کوي چې طبقې طبقې دي لکه بلډینګ وارې داسې و بلډینګ دي. یوه د یهودو دپاره ده، یوه د نصاراو دپاره ده، یوه د صایبینو دپاره ده، یوه د مشرکینو دپاره ده، او یوه د اهل توحید دپاره ده. یعنې هغه خلک چې مسلمانان وي خو لیکن ګناوې کړي وي، د هغو دپاره هم دا طبقه ده. په معراج په شپه باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته ولاړی، جبرائیل علیه السلام چې جهنمو ته بوتی نو وویل دا د یهودو دپاره ده، دا دروازه د نصاراو دپاره ده، دا صایبینو دپاره ده، دا د مجوسینو دپاره ده، دا د مشرکینو دپاره ده، دا د منافقینو دپاره ده. شپږم وهم ته چې ورسېدی ودرېدی جبرائیل السلام. رسول الله سلام ورته وویل ووایه دا وم چا لپاره ده؟ ای ورور راته ووایه. جبرائیل خو ورور و، وایه دا ستا د امتیانو دپاره ده. هغه امتیان چې هغه بدکار او ګناهګار وه او بیا توبه نه وباسلې په صدق سره الله ته او ترازو یې سپک سو، نو دا د هغو خلکو دپاره ده. دا قصه د معراج بیا اوږده ده چې ژاړي بیا راځي غار ته څو شپې څو ورځې ژاړي الله له. خو 7 دروازې دي، د هرې دروازې دپاره خپل نوم دی. تفسیر ابن عباس، تفسیر ابن کثیر د دې نومانو ذکر کړی دی. اول دروازې نوم جهنم دی، دومې دروازې نوم لظا ده، درېمې دروازې نوم حطمه ده، څلورمې دروازې نوم سعیر دی، پنځمې دروازې نوم سقر دی، شپږمې دروازې نوم جحیم دی، اوهمې دروازې نوم حاویه ده. دا 7 دروازې دي او د هرې دروازې بیان الله کوي. د هرې دروازې بیان الله موږ ته په قرآن مجید کې کړی دی. خو زموږ د اصلاح دپاره، زموږ د ګټې او د فایدې دپاره الله موږ ته بیان کوي. د جهنم بیان الله کړی موږ ته په 14مې سپارې کې، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. څوک چې په قصر یو مؤمن مړ کړي الله 15 عذاب ورکوي. په قصر مؤمن مړ کول په دغه آیت کې 15 عذاب الله ذکر کړي چې دا به جهنم ته ځي. د لظا بیان هم الله کړی دی. کلا انها لظا نزاعة للشوا. ای دا جهنم چې دی دا لظا دی، وایي ګرم اور دی. نزاعة للشوا، پوستکی سوځونکی دی. شوا هغه د سر پوستکي ته وایي چې سر پوستکی سوځوي. او د حطمه بیان هم الله موږ ته کړی دی چې حطمه چاته وایي ویل لکل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. دیو په حطمه کې ور وغورځول سي. وما أدراك ما الحطمة. حطمه څه شي ده؟ نار الله الموقده. دا اور د الله دی الموقده چې هغه بل کړه سوی دی. التي تطلع على الأفئدة، په زړونو باندې راخیږي، زړونه سوځوي. انها عليهم مؤصده في عمد ممدده. دا اور په دوی باندې بند وي، دروازې به بندې وي او په غټو غټو ستونو کې الله وایي دوی به ټینګ تړل سوي وي. دا د حطمه بیان الله کوي. او دغه رقم د سعیر بیان هم الله کوي. خداوند متعال د سعیر بیان کوي. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. وایي که چیرې موږ ته لږ عقل الله را کړی وای دا جهنمیان به ووایي او موږ اورېدل کړی وای د علماو خبرې مو اورولې وای، هغه مو اورېدلې وای، په هغه باندې مو عمل کړی وای، موږ به خاوندان د اور نه وای، بیا سعیر کې به پراته نه وای. او د هغه رقم د سقر بیان هم الله کوي. خداوند متعال سقر بیان کوي. ما سلککم فی سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. ملائکه به ورته ووایي چې تاسو ولې سقر ته داخل سواست؟ سقر ته الله ولې واچولاست؟ دوی به څه ووایي؟ قالوا لم نك من المصلين. ای موږ لمونځ کوونکي نه وو، لمونځونه مو نه کول.
او موږ مسکینانو ته خوراکونه نه ورکوله، د غریب پوښتنه مو نه کوله، د خوار پوښتنه مو نه کوله. موږ په عبسو عبسو کارو کې هم غوټې ولې عبس بس کارونه مو هم کول. او د جحیم بیان هم خداوند متعال کوي، جحیم. او د هغه رقم د حاویه بیان هم خداوند متعال کوي. جحیم بیان خو په قرآن مجید کې بیخي زیات راغلی دی، خو د حاویه بیان خداوند متعال یو ځای کوي، یو ځای راغلی دی په سورة قارعه کې. اما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه. چې چا چې ترازو سپک سي فامه هاویه، ځای هاویه دی. وما ادراک ما هي، دا هاویه څه شی دی؟ نار حامیه، ګرم اور دی، ګرم اور دی. نو ما مخکې د ټول دې لپاره ضرورت د څه شی دی؟ د اعمالو دی. هر عالم چې دلته منبر ته راځي د عالمانو